سوشل میډیا باندې نن سبا دا خبر ډیره زیاته روانه ده چې د پنجاب حکومت پنجاب جماعتو چې مساجدو چې څوره امامان دي هغه ته یې وظیفه مقرره کړې ده. دا وظیفه څوره ده؟ نو دا وظیفه چې ده 10,000 روپۍ به په ابتدا چې ورکوي، 25,000 روپۍ به چې ټیم بعد بیا ورته جاری کوي. په ابتدا چې وظیفه کمه ده هغه بعد بیا ورته زیاتوي. نو سوشل میډیا باندې دا بحثونه ډیر زیات روان دي چې حکومت پنجاب د وظیفې په بنیاد باندې چې دا هغه علما چې دي د جماعتو امامان اگر گیر کوي، درباري مولاګان له جوړوي، په قیمت باندې اخلي او سرکاري مولاګان له جوړوي. نو عزتمنو دا خبر چې کومه دی ډیره د افسوس مقام ده. د جماعتو چې څوره امامان دي، خاص کر په کې پی کې چې بیا پنجاب چې هم دغه حال ده، بلوچستان چې دغه حال ده، په سیند چې دغه حال ده چې څوره ائمه کرام دي د جماعتو ول هغه تنخواه له 10,000 نه ده چېږه. مه وایه داسې یو نیم چې د هغه تنخواه په 20,000 چې ده، نورو د اکثرو والا تنخواه له 6,000 7,000 8,000 10,000 زیات نه زیات ده. ورسره جماعتو امامان چې دي هغه وظیفې ټولوي، اسالن ټولوي په کورو باندې د خپل ماشومان لا چې کوم ماشومان ته سبق ورشوي هغه یې سیخ کړي. ولې سیخ کړي؟ مجبوری ده، غربت له وجې نه، تنګ دستي له وجې نه. اوس کچېرې حکومت 25,000 روپۍ وظیفه ماهانه د امام صاحب ته ورکوي، نو امام صاحب په دې سره مستغنی نسی؟ امام صاحب چې کوم گزاره حال د معیشت ته هغه په دې سره مضبوط نسی؟ کچېرې زه خپل جان د پر حکومت نه مراعات اخلم، نو زه خو درباري نه جوړېږم. ما ته خو ګاډي راکوي، ما ته خو نوکران راکوي، ما ته بنگلا راکوي، ما ته بولټ پروف ګاډي راکوي، هر قسم سہولیات راکوي. نو هغه باندې خو ما چې اعتراض نشته ده. خو کچېرې یو غریب د جماعت وال امام چې هغه ته 25,000 روپۍ ورکوي، نو په دغه باندې ما دا اعتراض ده چې دغه دو امامان په قیمت باندې اخلي، درباري ملاګان نه جوړي. نو ډیره د افسوس خبر ده چې څرنګه کې پی کې چې تا دا تجربه وسله کې پی کې چې 7-8 سال راسه د پی ټی آی حکومت دا ترتیب شروع کړای و چې علماو ته د جماعتو چې کوم امامان دي هغه ته تنخواګانې وظیفې په صورت کې ورکوي، هر میاشت 10,000 روپۍ ورکوي. نو په آی باندې خو موږ اعتراض نه کوو، آی نه خو درباري ملاګان نسل جوړ. او پنجاب چې نون لیگ دا سٹارټ کړله نو موږ په هغه باندې اعتراض کوو. حقیقت دا ده چې زه په یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتم، زه نه پالیټیشن یم، نه په سیاست باندې پوهېږم، خو لیکن لږ کې د سړی د انصاف په نظر باندې وګوري چې کې پی کې چې اوس ائمه کرام اخلي، نو دو باندې خو څه اعتراض نشته ده، دو د خیر د اخلي. پنجاب چې شروع کېږي اوس دا درباري مولا له جوړېږي او چې کومه دي په قیمت باندې اخلي، بیا به د خپل ازادي سره رای نسی پیش کولای امام د جماعت والا، دا به مثلا نسی کولای په ازادي سره. قسمه قسم اعتراضونه زه پکوم. عزتمنو دا ډیره غلطه خبر ده. د ما خپل سوچ مطابق، د ما رای مطابق، رای حق خور چا تسته ده کې د سیما سره به اکثر خلکو په دې چې اختلافي، خو زه بیا دا وایم چې د نون لیگ حکومت چې دا کوم قدم واخسته د ډیر بهترین حکومت واخسته. ټیک ته کریډټ په دته جی، خو لیکن ګڼل داسي چې پنجاب حکومت دا کار وکړ، کې پی کې حکومت دا کار وکړ، حکومت له طرفه دا ګڼل شي، نو ته ولې په دې خبره باندې اعتراض کوي؟ حاجی خو چې کومه دي د عالم تحقیر نه کیږي چې دای په کورو باندې خپل بچی شوروي ماشومان او دای چې کومه دي کورو والی مشامې ټولوي، ادا سالن ټولوي. دغه ټیم ما خپل په جمعات کې تیر کړای دا چې کله به 10 مشامې راغلي، کله به 15 مشامې راغلي، کله به بیا 10 راغلي، داسې به وسله او قسمه قسم مړیګانې به وي چې څنګه قسمه قسم کورونه دي. نو کچېره یو امام ته عزت ملاو کیږي، په عزت سره د تنخواه ورکوي، حکومت وظیفه ورکوي او ورسره محلي ولدت 10-15,000 روپۍ ورکوي، نو ته په دغه باندې اعتراض ولې کوي؟ دا مولوی صاحب تا خو په 3 لکو باندې میاس گزاره نه کیږي، اته ګاډي دوره خرچه، تا نوکرانو، تا بنگلې، اته خوراکو دوره چیګه خرچه ده، نو هغه باندې خو تا چې اعتراض نسته ده، نه دی په د دوره لکانو گزاره کیږي. مولوی صاحب په 10,000 باندې گزاره څنګه وکړي؟ نو کچېری جماعت والی له 70,000 سي ورسره 25,000 د پنجاب حکومت پنجاب چې ائمه کرام متور کی، نو دته 30-40,000 روپۍ برابرې شخصي گزاره وای پکېږي. په دې باندې اعتراض نه ده پکار.
پاتې سله دا خبره چې دی به حق خبر بیا نشي کولای، دی به حکومت ته محتاج وي. عزتمنو د جومات امام اوس څومره آزاد ده. اوس خو په دې باندې سوچ وکړه، کوم امام چې حق خبر کوي نو هغه له جومات نه باسي. دی خو د چرسو پوډرو په باره کې خبرې وکړي، سود والا خبر خو دې وکړي، خامخا به مقتدیانو چې لا سودخور ورته ناست دي، لا به چرس فروش لا به چې کومه دي پوډرو خرڅونکی ورته ناست دي، لا به رشوتخور ورته ناست دي. نو دی خو د حق خبرې وکړي چې د چا انجام کېږي. په خپلو سترګو باندې مې لیدلي دي چې یو امام 30 سال تیر کړي دي او هغه امام حق خبر کړی دی، یو مقتدي سره اختلاف راغلی دی، له جومات نه باسلی ده. نو نن که چیرې پنجاب حکومت له دغه نه مخکې کې پي کې حکومت دا وظیفه ورته شروع کړې وه، نو کې پي کې حکومت څومره د امامان درباریان کړل، څومره یې په قیمت باندې واخیستله. د کوم پښتانه چې امامان دي صوبه سرحد چې خیبر پښتونخوا چې دغه امامان دا د حق خبرې کوي نه، چې بیا کوم امامان نه کوي، بیا هغه امامان که حکومت تنخواه ورکوي که نه ورکوي، دی چې کومه د حق خبر کوي په هر حالت باندې کوي چې پروا نه ساتي، چې بیا یې نه کوي بیا به تنخواه نه ورته میلاو کېږي، بیا به چې کومه د حق خبر نه کوي. دا د وینو یې اکثریت علما چې کومه دي هغه خبرې سپینې کوي، حق بیانوي، بیا داسې چې هغه حق خبرې نشي کولای، خو یې چې مجبوري. ته خو حق خبر وکړه چې تا محلې ول باسي که نه دی باسي، ته خو حق خبر وکړه چې کومه کمیټۍ ته مقرره ده تا ته تنخواه درکوي، هغه تا رخصتۍ که نه دی رخصتۍ، دا د په سترګو باندې مو ولیدله. بیا ډېر علما معززین قابل علما داسې دي چې دغه تنخواګانې دوره کمې چې هغه په جې باندې په محلې چې په کلي چې کوم خوښ کسانې هغه سره ګډ شوري، هغه ته خوشامند کوي. دوی مجبوري د اخر دی چې وکړي، دی بچي نه لري، د بچي بیماران کېږي نه، د کوروال نشته دي، د کوروال بیماران کېږي نه، ګېډه نه لغواړي. نو بیا هغه چې کومه دي د محلې چې کوم خوښ کسان دي، سیټان دي، وډیرګان دي، هغه ته خوشامد کوي، په هغې ذریعې سره باندې حاصلوي. نو دا سیټان لا خوش خلکو چې اکثریت دا ده چې هغو څومره سرمایه ترجمه کړې ده ته یې پته کوه، لا به سودخوري، لا به رشوتونه اخلي، لا به نورې دوکې کوي، لا به سمګلینګ کاروبار کوي. نو حق خبر خدای هلته بیا نشي کولای. نو دا خبر چې دا نه ده پکاره چې څرنګه ته خپلو مراعاتو باندې خوشحالېږي چې تا ته یې حکومت درکوي قسمه قسم مراعات، دغه رنګې د امام مراعات چې دي دا هم برداشت کړه. نو پنجاب حکومت چې کوم قدم اخیستی ده موږ یې اپریشیټ کوو. دا ډیره د افسوس خبر ده چې تا یو کس سره اختلاف ته اوس دی که بد کوي هغه بدو تلې ته ورچوي، خو که دی ښه کوي ته هغه ښه د بدو تلې ته ورچوي. دې ته وایي سیاست، دې ته وایي بغض، عناد او حسد. نو پنجاب حکومت دا یو ښکلی قدم واخیسته چې ائمه کرامو ته تنخواګانې جاري کوي. په سټارټ کې به 10,000 هغه بعد به 25,000 ورته کوي تنخواه، او 65,000 جوماتونه چې دي هغه نامینیټ کړي دي. نو په دې باندې خو تا ته په کار و شکریه به دې ادا کوله. په دغې کې پي کې حکومت چې څومره حکومتونه تېر سله، مذهبي حکومتونه تېر سله او غیر مذهبي حکومتونه تېر سله، خو لیکن چا تنخواه نه ورته جاري کول دغه علماو ته. چې کله یهودو ایجنټ راغی چې دا موږ ورته وایو دا یهودو ایجنټ ده، دا یهودي ده، دا پلانکای ده، دا پلانکای ده، هغې یهودي تنخواه ورته جاري کړله. خو یو امام مو نه ولیده چې حق خبرې پرې شي، یو امام مو نه ولیده چې خوله یې بنسلي حق خبر نه کوي. نو دلته چې څرنګه اپلای یوسله په کې پي کې چې علما هغسې حق خبره کوي، ښه په ډاډه زړه باندې، ښه په بلنګه باندې کوي، ازادانه تورې کوي. موږ امید ده چې دا تجربه موږ سلی ده، تلخ تجربه نه ده، میټه تجربه مو سلی ده، خوږه تجربه مو سلی ده چې په پنجاب چې به دغه رنګې علما حق خبر کوي او په دې سره بیا دو معیشت څه درجې چې مضبوط شي. دی به د مشامل د کوم سالن وظیفې چې مقتدیان ورکوي دا به دی بیمار ته وروي، دی چې یو لا بل په لجي کرایه چې ګاډي ته ورکوي نو دی به مشامل وظیفې ورکوي. تنخواه خو د ول 8 لا 10,000 روپۍ ده چې څرنګه تا ضرورت دي داسې ضرورت دي چې څرنګه د بچی دي دا هم دغه سي بچی دي. نو ولې ته په دې باندې اعتراض کوي چې د معیشت مضبوطیږي؟ دا د نقصان خبر ده. اماره دا ده ما سوچ دا ده کما سره اکثر خلکو په دې چې اتفاق نه نیر سره مانی، زه دا وایم چې دغه کې پی کې حکومت ښه قدم اخیستی و، موجوده پنجاب حکومت ښه قدم واخیسته او بلوچستان حکومت او سیند حکومت نه دغه ریکوست کوو چې کوم امامان دي د جمعتو ول هغه ته د تنخواه جاري کړي چې دو دې سره مضبوط شي. الله پاک ته په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ورنصیب کړي.